سلامونه ملګرو، الب خان شیرپوی ما کیمرامین را سره یاسر خان دی او د تنګي د فاتحیلو نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. کتونکو څنګه چې دی ته تنګي وي نو تنګي کوڅې دي. په تنګي باندې دغه یو غیبي خدای پاک رحم کوي چې یو ورله یو پېره سنیټر ورکړه، بیا په دویم ځل سنیټر ورکړه. د عوامو لکه دغه سنیټرانو سره څه مرسته نه وه. او دریم چې کوم دی نو او ډاکټر ندیم جان صاحب چې وفاقي وزیر صحت شو، دا د هغوی کور دی، دا تاسو وینئ، دا هغه وزیر صاحب کور دی او د وزیر صاحب کور به درته ښایم او د وزیر صاحب نه به غوښتنې هم کوو چې دا تنګي هسپتال خو لا ټیک کړي که نه. ما چې خپل خورۍ دي، ښه ستاسو خورۍ دي، ستاسو نوم څه دی؟ خپل خورۍ دي، اورنګزیب مې نوم دی. ښه جي ښه. او دغه مخامخ زمونږ کور دی او د پلار سي پوررحمان خان نوم و، هغه دی نو په کمیټه کې سپرډنټ و او ډېر ښکلی وخت یې تېر کړی. جمدي دی، الله دې ولې صحت کامله ورکړي او ډېر مطلب یې ندیم په ډېر په خوشلوصوبې سره، ډېر په محنت سره او د ماشوموالي نه هغه په شپږم کې و، په نهم کې داخل کېدو نه قابل و. د دومره مطلب قابلیت و چې د شپږم نه ډایرکټ نهم کې او بیا چې نهم کورس وکړه نه هغه مطلب دا دی نو د هغه چې السلام علیکم صاحب د هغه د نهم کورس وکړه نه هغه مطلب مخکې نه کور کړو. لکه مطلب دا چې نهم به کم کورس چې وراته به مخکې نه قابلیت پې ختمه وه، قابلیت پې ختمه وه. او ماشاءالله چې دا کم ریکارډ تاسو ته مخامخ دی که نه، خو مخامخ دی، هغه خو ډېر زبردست دی. او الله پاک رب العالمین دې کړي چې مطلب دا چې نو په دې کم عہده کې دی، په دې کې ولا الله پاک ترقی ورکړي انشاءالله. کوي به چې دونه قابل خو درته ووایي چې څو خورۍ دې څونه موده وشوه چې نه یې لیدلې؟ یاره ابر وزم ټلیفون وکړه، ملاوي ګوډیر ملاوي ګو هغه لږ بیزي وي که نه، اسلام آباد ته ډېر ځي راځي او نور هم داسې دغه نو مطلب دا دی نو تقریبا له شل پنځه شلو شیشې مې لیدلې. خو پرون مو سره خبرې شوي خور سره ټولو سره که نه، ای په خپله ټلیفون وکړه او نو مطلب دا دی نو زمونږ خو داسې دی لکه دا ما تقریبا د حاجي صاحب ته پته را دا زما داسې خورۍ و که نه چې دې داسې ماشوم دی لږ نوارو نو دې یو الله سم کړی. حالانکې ته تپوس تاسو کولی شئ چې یو الله سم کړی یو ما سم کړی پوه شئ. ما په خپل محنت کې ما ورته وایي چې نو مطلب یې چې ما هلک ما انسان به درنه جوړوم نو الله پې کرم وکړو. زه په دې فخر نه کوم، یا الله توبه یا الله توبه، خو د هغه نه چې انسان جوړ کړی الله ته جوړ کړی دی او ما ته جوړ کړی دی. او انشاءالله الرحمن دا دعا مې ورپسې چې وزیر شو نو بیا دې څه احساسات؟ چې کله ما ته پته زه وزیر شو نو ما دا دعا وکړه چې یا الله رب العالمین څونه وزارت د دوی که نه څونه ټیمې وي هغه کارونه ترې واخیستې کړي چې د عوامو ټول پاکستان ذمواري ورته حواله شوه، ټول مسلمانانو پکې خیر وي. هسې سوچ تصور کې خو به د هغه هم نه وه، ستاسو به هم نه وه چې یار دی به نو بالکل بالکل حقیقت خبره دا ده. سخت ټیم کې ورته داسې وزارت ملاویږي ځکه چې ملک خو لوټ شوی دی. بالکل خو هغه مطلب الریډي تمغه امتیاز او مطلب خپل چې کوم نور هغه به کول که نه جابونه هغه ډېر سنسیرلی کړي دي، ډېر ښه مطلب دی چې نو ښه انسان او مطلب د یو وفاق سره ډېر ښه تعلق و. لکه مطلب د ټول لکه څونه چې ویپل نیشنل او لیګ او ټول هغې ټولو پېژنده. هغوی دی ایم بی بي ایس دی، خو د په ایډمنسټریشن چې نو مطلب دا یې په هغه کې کړی دی، په بزنس ایډمنسټریشن کې د سپیشلایزیشن کړی دی. او څو وروڼه دي؟ دی جي درې وروڼه دي. د نه کشر هم ډاکټر دی، هغه په انګلینډ کې مطلب یې نو اته کاله سبق ووي، هلته کې بیا د ډاکټر شو، اوس یې قطر ته چې نو مطلب ټرانسفر شوي دي او بچي هم ورسره اوس راغلی واجب وکړ لاړ واپس بچي لا دلته دي. او بل کشر چې دی نو هم ډاکټر دی، هغه ښځه هم ډاکټره ده، هغې په دغه کې وو په سعودي کې، اوس د هغه ځای نه انګلینډ ته شپ شو. ډاکټر صاحب څو بچي دي؟ د ډاکټر صاحب جي دوه زامن او درې لوڼه که نه، یو دوه زامن یو لور، درې زامن او یو لور. مشر یې زوی دی، بیا ورپسې لور دی، بیا ورپسې زوی دی. نو ما دغه کې موږ تنګي هسپتال له ټیک کیو 400 دي تنګي دغه د ارمان دی، بلکې ما ته ویلي زه په دې باندې ګوایم او زه پې دا منزل روان یم. زه قسم خورم چې وایي چې ماماجي ما له ځمکه وګوره چې زه داسې دانه شان چې زه پې یو داسې هسپتال جوړ کړم چې پای کې صرف د غریب علاج کېږي او مفت علاج پوهېږي. خپل جایدادونه شته؟ خپل شته، شکر دې شته، دلته شته، په میرا کې شته، پارده کې. خو لکه هغه و چې دې ځای کې چې مطلب دی چې د خلکو ته تکلیف نه وي،
چې زه داسې هسپتال جوړ کړم چې هسپتال جو الله دې کی ګرانو کتونکو ګرمیم ده ان شاء الله ډاکټر ندیم جان صاحب د پاره موږ هم دعا ګویو دا تنګي د پاره ډیره په هر خبره ده او په تنګي باندې الله پاک چې کوم دی ګوره ډاکټر ندیم جان سیاست نه دی کړی هغه خدمت کړی دی ډاکټرو هغه ته وزارت ملو شو بالکل په میرټ ملو دی دې کې اړو بل څه خبره شته دی نه چې دوی تم پته ولګېدله دغه تم پته ولګېدله خو بابا دې خورشه کنه د مانځه ټیم دې ځکه تادی کومه ګینما به روډ سره ډیر زیاتې خبرې کړې وي نه زه جی زه الله خوشاله ساته ورشه جی بدیم زیرا مشروم زی تاسو څومره موده شو چې د کور کې اوسېږئ دې کې څوارلسم کال څوارلسم څوارلسم دلته کې راځي ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب راځي او چې کله کله بس کله کله راځي چې غم خاطر لفظ نه راځي خبر زما دا وخت چې مړو نو ما ډایرکټ دغه نه راغی اسلام آباد نه دواله راغی او هغې نه پسې بیا مور پلار راغله نو د خسرتوب ختمه زه به تاسو نور څه صفتونه کوم زه به سبا کې خیر که اوس مې وشو نو اوس نه چې بس زم به مبارکۍ له به زما په ټلیفون مې اوس هغه سره رابطه نه چې بېګا مې ټلیفون کوم هغه چات نه کوم راشو پې که نه او مور پلار سره مې خبرې وکړې مبارکي مې وله مور پلار ژوندي دي نو پلار یې ژوندي دي شکر الحمدلله اسلام آباد کې اوسېږي د اسلام آباد کې دی خو نه دلته اوسېږي حیات آباد کې دي پیسې ون کې او جي کې مخې ته دي او که دې لا بړه شو خیر دی زه به تاسو انشاءالله زه به نه زه او درې زامن دي یوې لور ته او به دا کور دی کې د خړپوسې دلته کړي او دا دی کې موږ څه واړه شوي دي موږ لوبولي هم دي بس موږ بس دا دغه نه دی مامې دا دی ماما دی زه مامې ځکه چې ما ته ماجي وایي که نه نو موږ داسې والد وي شوي وو او دوی موږ سره والد وي شوي موږ دوی سره سات اربع ګرم نشته بل څه نشته دی اوس ما شکر دی کرۍ را نه دي بل څه نه دومره ښه سړیتوب بس دی که نه او دې کور کې بیا دې کې شو خو زه به تا نور څه صفتونه دغه وکړم ته مونږ له ورځه ګرانو کتونکو دا تاسو وینئ دا ډاکټر صاحب چې کوم دی نو همدلته کې سبق ویلی دی همدې ځای کې چې کوم دی نو هغه میشته دی بیا دې خلکو له چې کوم دی نو دا دغه ورکړی دلته کې راځي که نه دلته کې راځي باقاعده ورته ووایه چې سرکاري ته ور کور هم بل به واخلي ستا نه ستا خو سراخ کېږي بالکل ډاکټر صاحب خو نوکر شوی و بیا هغه ویسته بیا په دیر والی الله وزیر نه دی بیا خدای وکړه هغه صحیح ده صحیح ده ښه نو کمیټې کې بس تاسو دلته کې کړی دي هر څه او نور دننه هغوی کور خالي دی بس نه خالي نه دی ټول کور زما سره دی شکر الحمدلله دا بیټک دی صحیح صحیح ته کېنه شربت یې کړه شربت الله دې خوشحاله ساته قدرمن شي بس بیا دغه دی ګرانو کتونکو ډاکټر ندیم جان صاحب وفاقي وزیر صحت پاکستان د دې کور سره تعلق ساتي خلکو وی چې څوک دی د کم ځای دی په تنګي کې د کم ځای دی درې زامن دي یوه لورکۍ ده او ګولډ میډل دی تمغه امتیاز یې اخیستی ده تعلیم هم په دې تنګي کې کړی دی او بیا چې کم دی نو پېښور او بس په دې ځای نه دغه شوی دی او بیا انګلینډ ته لکه غټ ډاکټر دی نو او خدای پاک به داسې دغه را نازل کړي چې داسې غټه کورسۍ خو دې وخت کې په ډېر سخت وخت کې ورته دا کورسۍ ځکه چې هسپتالونه ټول د پښتونخوا هم لوټ شوي دي او د پاکستان خو دا څه د صحت کارت په نوم باندې څه په بل دغه باندې نو ډېر چیلنجز دي ورته چې څلور پنځو میاشتو کې به هغه څه کوي خو بهرحال زموږ دعاګانې ورسرې دي الله دې کي چې دې ته توجه کړي او بل ډاکټر صاحب نه دا غوښتنه کوو چې تنګي سیمې سره تعلق دی د تنګي هسپتال هم روانه ماشوړه ده ډېر ښکلی بلډنګ دی خو سهولیات پکې نشته نو دې لره لغم وکړه بل چې کم زوړ هسپتال نو زوړ هسپتال دی کې واډونه پکار دي هغه خالی پروت دی هغه ټیمې ځان طرف ته کوي نو چې هغه ټیمې ته نشي هغه زوړ هسپتال کې رالی یو بل هسپتال کولو وکړه رضیات دی داسې چې وی آی پي ټسټونه ورڅه به کېږي نو توجه پکار ده کتونکو موږ هم پکې الحمدلله مونځ وکړو بیا درته وایم چې ډاکټر ندیم جان دا ستنه چې ولاړ ده دا ستنه زه یم چې ډاکټر صاحب راځي نو به ګاډۍ چېرته ودرئ د ګاډي ځای هم نشته بل چېرته سیاسي جنډه په کور په دې علاقه کې په دې محله کې هم نه ښکاري نو یعنې د سیاست نه بلاتر او یقینا په میرټ باندې دا یو ډېره هغه الله پاک چې چاله ورکوي نو داسې وي وفاقي نګران وزیر چې کوم دی وزیر صحت د ټول پاکستان هغه ډاکټر ندیم جان صاحب په ټي وي ګانو باندې مونږ وکته په اخبارونو باندې مونږ وکته او مختلف نوټیفیکیشن یې مونږ وکتلې په واتساپ گروپونو کې نو دا کنفرم ده چې د ټول پاکستان وفاقي وزیر شو د صحت اوس ګرانو کتونکو دلته یو څو خبرې په ترقۍ کوم د تنګي دا د 400 د ټول نه پسمانده تحصیل دی
دلته 2 سېنیټران راغلي دي خو دغه سېنیټران نه ګیله په دې کوو چې هغه د سیاسي پارټو وو هغوی د سیاسي پارټو نه پنډونه هم روړي شو ترقي هم ترې وړې شوله خو عباس یې چې کوم دی نو خپل هغه پیریډ تېر کړ د دې تنګي وو داسې میګا پراجیکټ یې نه روړی چې خلکو ته روزګار میلاو شوی دی خو داسې د پیډر افتتاح شوه یا داسې سړک شو دغه کارونه به یې کړي وي خو موږ ته غټ پراجیکټ پکار دی روزګار پکار دی کارخانې پکار دي او ډاکټر صاحب چې کوم دی نو د ده په موږ احساني چونکې هغه ته په خپل محنت باندې دغه ځای ته ورسېده نو په تنګي په خلکو به یو ډېر لوی احساني چې هسپتال لاله ټیک کړي دا زوړ هسپتال لاله ټیک کړي یو بل غټ هسپتال لاله په تنګي کې کولو کړي د ټول پاکستان وزیر دی په دې 4 میاشتو کې انشاءالله دعاګانې به ورته ټول تنګیوال کوي خوشحاله به تیو نو ګرانو کتونکو دغه د ډاکټر ندیم جان ذکر درته کوم چې دغه محله را دغه کور دی او په دې ځای کې ژوند کړی دی دلته سبق ویلی دی دې ځای نه تللی دی وفاقي وزیر د پاکستان چې کوم دی وټاکلی شو ډېره عجیبه شان خبره ښکاري چې سړی د ځانه نی خبرو هغه ته د یو ډېر لوی منصب میلو شي په یو داسې وخت کې چې ملک د ډېر معاشي بدحالۍ سره مخ دی او بیا د صحت محکمه ډېره نازکه محکمه د خلکو ته ډېرې زیاتې تمې دي د ډاکټر صاحب نن دا تمه ده چې پښتونخوا ته په خصوصي توګه نظر کې او بیا به 400 ته او په 400 کې بیا تنګي تحصیل ته منل